موټره پسې دي تورې ښې دي هغه به دغه څه راداري ورسره د جرګې خبره وکړه غاجان بالکل لږ ښه راځو د ګلستان حالات ته راځو د قبایلي جرګو سیستم ته راځو دا څه اوسنۍ ډېره ښه روغه وسوله په سیمه کې خلکو ډېر زیات امیدونه پیدا سو سل بدۍ شاوخوا سل بدۍ په یوازې په ګلستان کلابلا ضلع کې دي دا به د ختمېدو امید پیدا سي ختمې به سي تاسو به خپل کوشش دغې جاري وساتئ داسې دی چې سرحدي صاحب دا اعتماد چې د خلکو تر مابین یې هغه اعتماد چې پر لري هغه څوک چې خبر هم نه سره وکړي دی په له پوهېږي چې دی څه سره وایي صرف هغه د دې اعتماد دی سره راګرځولی دی او چې بې اعتمادي راشي بد اعتمادي چې هر څه قسم هم ورته واخلي هغه یو د بله خبره موږ به اعتماد پرله کوو یو پر بله سره یو پر بله قبایل یا چې ماته څوک خبره کوي هغه رښتیا وایي یعنې زه په خپله داسې دا نن ګرده ورځ پرون زما په ذهن کې دا یوه خبره بار بار چې ما دا خبره به زه کومه چې زموږ ملایان صاحبان وایي چې دا حدیث دی قربان اسم زه د هغه رد نه وایم مګر دوی وایي چې په روغه کې که ته درواغ ووایه دا ګناه کبیره ده الله پر دې باندې تا ته ثواب درکړي یعنې زه نعوذ بالله دا نه وایم چې دا به نه وي مګر زه هغه ملا صاحب ته د دې هر حدیث د هرې خبرې د قرآن شریف د هر آیات د هغې علاقې د مناسبت او د هغه خبرې د مفهوم پر لحاظ باندې هغه آیات راغلی دي هغه حدیث راغلی مګر نن چې ما په فیصله کې درواغ وویل زما اعتماد خو په دغه ورځ سم زما ملا صاحب ما ته وایي ته درواغ ووایه زه چې مرکې له ورځم دوه فریقه دي د هغه پلار مړ دی زوی یې مړ دی حق یې په ناکې شوی دی مځکه تللې ده مګر دا آیات دا حدیث دله د مخه ورغلی دی چې ملا صاحب خو درته ویل چې ته درواغ وایه نو زه د ملایانو صاحبانو سره د پیرانو سره د ټولو مبلغینو سره دا خواست کوم دوی دې مابین سره راشي نه چې دوی دې د قوم اصلاح وکړي پر سیرت طیبه دې خلک بوځي د دې لپاره نه چې دی دا خبره به سوي خو دا خبره مفهوم هغه سیاق و سباق باندې دا خبره نه ده برابره اوس په روان وخت کې روغه کومه روغه په ګلستان کې اوس ګوره په ستاسو کوم کوششونه روان کړي دې وخت خو دا دی چې تقریبا 11 12 داسې غټې دښمنۍ دي یعنې دا اوس موږ دلته ناست شمشوزی اوسېږئ مسلسل غټې اصلي اخي مسلسل ودا ته ولاړ دي پر روډ باندې چې دوی به سره راوځي 3 واره راوتلي دي بیا خلک مابین کې جامع الله او دا خلک ورغلي دي دوی اوس لږ کرار دي اوس پرون ما دا زه دا اوس زه دا تسلسل کې شامل شوی یم دا فلحال په هغه کې ما شمشوزي هم راغوښتي دي سیاګۍ سره مې هم رابطه کړې بلکې دا اوس هم چې دا دلته موږ ناست یو د هغه مجلس ما ایښی دي د دوی د فیصلې د دوی د ناست دوی د ولاړ دوی ته دا دغه لویه تباهي ده چې دا 2 ولسه دیوال په دیوال نسلونه تباه کېږي نو زه دې ته دا وایم اوس دوی دې ته اندازه ولګوي چې دا اوس دا یوه خلاص الحمدلله د پروردګار په امر په احسان وسوه اوس دغه خلک تر دغه ګړې پورې چې موږ دوی سره کښېنول دوی ته فیصله کوله دوی مې لاس په لاس کول دا یو د بله دغه سره دښمنان وه چې سرونه سره ول څه پېښه شوه پېښه څه ده چې په هغه ګړې په یوه ګړې ته سره مرې په بل ګړې سره خام دی سره ناست خوشحالۍ زیاته دلته تر ګرد لو خبره چې شته دا زموږ یو تسکین یو انا یو زموږ یو په بله سره پوهېدن پر یو بل باندې خپل روغه به څه په وکړي خپل روغه به څه په وکړي خپل روغه خو دې ډېره غټه روغه سره دي صاحب ما ته همیشه افسوس درېږي
افسوس په دې درېږي چې همیشه زه اورم چې دا ورک که دواړه ورک که دواړه نه ورکېږي دا یو خو نو زما د رایې نه دي دا خو دې که خدای ورک که موږ د دې سره راکښته شو موږ دغه خبره په حق او په انصاف او په حقیقت ورته وګورو او ویې منو بیا به خبره حل کېږي خبره به دی حل کېږي لکه ما 15 ورځې د دې واقعې څخه بعد د ټولې علاقې 2000 کسه ما راغوښتي دا اوس کې په اوله ورځ چې زما پلار و ورونه یې شهیدان کړ په 15 ورځ کې دننه قاسم خان پکښې و حاجي قاسم خان حبیب الله خان پکښې و رسالدار امیدزی پکښې وه ما ورته وویلی چې زه دې ته د یو یتیم په حیث ولاړ یم زما عمر 10 کاله دی سبا به ما ته ته وایاست چې دا خبره چې دغونې واضح وه دونې غټه وه یا دونې غټېدله تا موږ ته ولې نه ویل زه نن ته ته وایم که هر څوک دا ورته لمن وي دا ورته راغه لمنه رسي دا کوچنۍ خبره مه بولي زه نن تی ته خواست کوم زموږ هغه کور چې د مخه به ستې خبرې دلته حل کېدلې نن زما خبره زموږ د خاندان خبره زموږ د کور خبره زما سره پلانې ظلم کړی دی زما پلار ورونه وژلي نه مې وراخیستی دي حاجي بارو خان اکا مخامخ راته ناست و دا لنګوټه یې وغورځوله چې خدای دې کور مه خراب ما ورته وویله چې دوی زما د خوا څه مرکه پر وکړي ننواتې ورسي چې سړی دغه سړی وایي چې زما پلار او 2 ورونه تا وژلي ته څه وایې که تا څه غلطي سوې ده هغه وایي چې د دغه ځایه څه معافي زه بد نه غواړم که غلطي نه ده در څه دا زه کې کومه کمزوري راغله زه خبره دونه اوږده سوه دونه ښه خبره به سوې هم راځم که غلطي نه ده درته سوې په کسه دې کړې بیا معافي هغه آخري حد د عدالت دی د شریعت دی عدالت او شریعت دواړه په زور پسې دي ته زورور یې وښکاره زه یو یتیم یم کم عمر یم په دا دوه بیا خلاصه بیا خلاصه بارام خان اکا حاجي کریم جان اکا ژوندی دی بارام خان اکا مړ دی محمد علي باوړی والا دی حاجي خدای میر دی دا ګر خلک ناست دا ناست نسو دې اختیار واخیستی اختیار مې دې ته ورکړي چې تی ورسي خان صاحب دوی چې ولاړه درېیمه ورځ د حاجي محمد علي د باوړۍ څخه حاجي خدای میر ژوندی دی پوښتنه د خدای پر قرآن جوړ وکړئ حاجي خدای میر ما را رسولی دی حاجي کریم جان ورسره دی هغه هم ژوندی دی هغه د خدای پر قرآن پوښتنه وکړئ ما له رسولی چې موږ خان صاحب له ورلو خان صاحب ویل دا دونې معامله نه ده الکشن را روان دی الکشن دی زه په د الکشن اخته یم چې الکشن خلاص شو بیا به ګورو دا دلته ختم شو د هغه څه بعد 6 کاله کېږي زه راغلم بیا دا ګردې مرکې راغلي 6 کاله زه رالم 20 کاله بعد یا 30 کاله بعد ما بیا اعلان وکړ چې زما پلار زما ورونه پلاني سړي وژلي دي زما د خواڅه زه معافي ورکوم زما د خواڅه معاف دی زه دا خلاصه کوم چې په څه طریقه خلاصېږي زه دا خلاصه کوم یوه خبره هغه جانه په دې کې یو بل مجلس هم راځي د امنیت کرزي خبره کېږي چې دغه قبایل د کوم د ګلستان هغه د ستاسو او د امنیتزي قبایل څه کومه دغه ده ای په دې لړ کې په کابل کې خبرې سوي کابل تصدیق کوي هغه څنګه خبرې سوي هغه زه درته وایم ما ته د وفا څه نومېږي اسد الله وفا دې ټلیفون وکړي 2 واره ما ته وویله چې کرزی صاحب خبره کوي د استي په معامله کې ما ورته وویل کرزی صاحب چې خبره کوي که دی غواړي چې ما وویني خو هره هفته دی په دوبۍ کې ناست دی په دوبۍ کې د ما سره خبرې که نه بیا زموږ کورنۍ خبره ده بلکل ما ته ټوله قوم
ټلیفون کړی دی په هغه کې دا ټلیفون چې دا لایو ټلیفون دی په هغه کې ټوله قوم ناست دی چې موږ قرضې غوښتي یو دا زموږ فیصله راکړي. باره مې ودی ته وویل مال فیصله دغه ده زه یې درښیم. ول چیز ده فیصله؟ مال فیصله دا ده دی درته وایي دی نه درته وایي دا زموږ فریق درته وایي چې دونې کورونه به بارېږي دا فیصله ده. تی بارېږي دی ولیا مال چې نه بارېږي تی چیز غواړي؟ ول موږ ستا اختیار غواړو. مال زما اختیار ستی دی چې څه د کمه تی خلاصوي هغه خلاص دا ورلو قرضله چې ورلو قرضې بیا په اخره کې زما ورونو ته ویلي وو چې دا خبره په دې پاتې شوه چې خان صاحب ویل چې دی به بارېږي بیا زه خلاص هغه خبرې پر دغه ځای پاتې شو. اوس بیا زه دا وایم اوس د ناتا خلکو هغه څه خبره کړې یعنی د ناتا خلکو له زه حمیدزی له یوازې هم ورځم که دوی څه پور غواړي هغه پور هم زه ورکوم. قاسم خان کره ورځم د رسالدار کره ورځم حتی چې په دا بدي کې څو شکیل دي اوس ملک بارې دی د هغه کور له ورځم راسې چې دا خبرې سره خلاص کړو راسې چې دا خلاص وکړو دا خلاص و دا بد و دا تکلیف چې دی دا زموږ د بله ځایه دی تی هغه کار ته متوجه سي تی په خپله چې په خولې کې ګوتې سره اچولي یعنې نن اوس ته ګوره دا زموږ د سپرغامه نه ډېره ښه علاقه وه دغه د کلک و ارمبی و دا کاکوزی و یعنې نن دغه اوس په دغه میاشت کې 2-3 کسه درته ووژل چیز دی دلته ماین شته منرل شته لکه ما چې اوله کومه خبره وکړه چې دا فیصله وشوه چې د دوی لارې بور خرابوي دوی به سره جلا کوي دا کمونه به په جنګ سره اچوي دا هغه دا دی چې اوس په انټي مني په دا بکرزۍ کې په ارمبي کې دا انټي مني ستا یو ټن په 6 لک روپۍ نو دا لار به دی خرابوي دا ځای به بدامنه کوي بیا به نو دغه شی په 40 کانوای موټرانو کې رواني فوجیان به وړي ته به ورته ګورې ورته ناست وې په خپله به توپکان بله راولي سره جنګ به مې سره اخته به سره وژنې نو دا تی د دې د مخه زه دا نه وایم چې تی ماینونه راوباسي تی ارپتیان سي تی کروړپتیان سي دغه ورېندار و دا خور خو د کونډېتوب څه وباس دا مور خو د بوره کېدو څه وباس څه پېښه نن تا سره 15 توپکان سره 15 کسه سره دا خو نسبي هر وخت نه ده یعنی اوس دغه شی دغه چې دوی د فرعونیت دعوا لري هغه نن مجذوبه دي نن مظلومه دي نن مظلومه نه دي و د وشي ته ناسي چې خدای پاره دغه زما خطا وسو د زما خلاص راوړه وای موږ قبایل یو موږ دا پور زموږ رسولو کال پورې رسي ته چې نن یو سړی مړ کړي هغه مظلوم یې د دې پور پاتېږي چې نه پاتېږي نو ولې بس هغه جان دغه اغا جان جامد خان غویزی د مړ ته یو خو د پاکستان افغانستان حالات راته بیان کو بل کوم د سیمې حالاتو هغه کوم حقایق راته ښکاره کړل تاسو ډېره مننه